تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تا د مکې معظمې د خلکو نه لاړلو او غار ثور کې پناه واغستله او نبی علیه السلام غار ثور کې 3 شپې پاتې شولو او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسره دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د پاره د خوراک او د مکې معظمې د حالاتو معلومولو د پاره ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ټول انتظامات کړي. اسماء رضی اللہ عنہا د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لور وا او هغه هم دې کې ډېر ښه کردار ادا کړی. یو خدا چې هغه ابو جهل والا او د غوږ نه والا د والي مو ویستله او بدې ردې مو ورته ویلو، خو اسماء رضی اللہ عنها د نبی علیہ السلام او د خپل پلار حال ونه ویلو. بل طرف ته خپل نکته ابو قحافه هم چپ کړلو چې هغه ویل ابوبکر خو به تاسو ته 1 روپۍ هم نه پرېښود، هر څه به یې ځان سره وړي. هغه ویل نه، ډېر شی سامان هر څه پراته دي او چې کوم ځای کې پیسې پرتې ویل ته سامان ورته کېښودلو، هغه نظر ډېر نه لګېدلو. او اسما خپل نکته ویل چې یاره وګوره باجانه ډېر شی ستا پیسې پرتې دي. هغه بس ښه ده چې ابوبکر تللی چې ستاسو څه پرېښودي خرچه مرزونو. حالانکه ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 1 روپۍ یوه کاسره هم نه وه پرېښودي په کور کې، ټول یې ځان سره اخیستي. دې دپاره که چېرته په لاره کې ضرورت راځي د پیسو کموالی را نه شي. نو اسما یو بل اهم کردار به ادا کول او هغه ده چې د 3 شپو د 3 ورځو تقریبا د 4 ورځو د دې خوراک لیږل او دې له خوراک تیارول دا رسول، دا د اسما رضی اللہ عنہ کارو چې په کور کې پخلی وکړي او نبی مهربان صلی اللہ علیہ وسلم ته او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته غار ثور ته خوراک لاړ شي. د خوراک د پخلی انتظام به اسما کولو چې کوم شیز دی چې هغه پوخ کړلی شي چې دواړو ته غار ته ورسولی شي، د دې اهتمام به اسما کولو په ډېر ښه طریقه باندې کولو. یو ځای پخلی کړی دی او څه شیز کې بند کړلو، په کوم کور کې ګرځېدل چې څه شی وګوري چې په دې باندې دا وتړي. په کور کې څه شی به علاوه نه شو، خپلې لوپټۍ ته خیال شلو او د خپلې لوپټۍ نه یو ریښه سیرې کړله او هغې په هغې باندې وتړله. هغې بیا خپلې لوپټۍ خیال هم نه دی ساتلی. هلکې زنانه په کپړو باندې ډېرې زیاتې خفه کېږي. دا وه چې د هغې تربیت شی او هغې د نبي علیه السلام سره ډېره زیاته مینه او محبت او هغه د اسلام او د دین د انوارونه او د هغې د رڼاګانې هغې کتلې وې. ډېر زیات مضبوط ایمان والا ده. بیا په وروسته مو ډېر زیات تکالیف پرې راغلی دي، ډېر زیات مشکلات پرې راغلی دي. بیا عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ د هغه سره چې کوم مشکلات پرې بیا راغلی دي او په دغه کې بیا خښ ده په جنت المعلا کې قبر دی، هلته پرته ده، په مدینه منوره کې نه ده، ځکه چې راغلی وه د عبدالله بن زبیر سره او دلته هغه گورنر د مکې معظمې. نو داسې ده چې اسما رضی اللہ عنها به یو کردار ادا کولو به. دویمه دا چې دا اهتمام کړی و چې عامر د اسما رضی اللہ عنها د رور د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د زوی غلام و دی، عامر نوم و د هغه. نو د هغه ډیوټي دا لګولو چې د دوی د کور کمې چیلې او کمې ګډې بزې او کېدای شي د مکې معظمې د خلکو نور نه م اخیستلې او دې عامر به چې دی د ده ډیوټي بیا دا لګېدلې وه چې ته به د خپلې چیلۍ او خپلې ګډې بزې دا به د غار ثور خوا له رسېږي روزانه. دې دپاره که نبي صلی الله علیه وسلم ته د تازه پیو د تازه دود ضرورت وي که نبي علیه السلام استعمالی چې هغه استعمال کړلی شي. نو عامر به روزانه دا کار کولو چې
د غار خولې ته به دا چیلې رسولې به چې نبی علیه الصلاة والسلام به دې نه پی استعمال کړي او د هغه بدني کموالی کمزورتوالی را نه شي ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې پی چې دی خوښي و دا انساني فطرت دی. مونږ مخکې تذکره کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په دوو موقعو باندې په بیت المقدس کې ورته خوراک مشروب پیش شوی و نو پی قبول کړي وو او بیا په سدرة المنتهی کې ورته مشروبات چې کوم د څښلو شیونه پیش شوي وو په هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم پی اخیستی وو او جبریل خوشحاله شول ورته ویل دا فطرت دی. او دویم د دې فایده دا وه چې دا چیلۍ بیزې ورته بوتلې چې کوم دلته انسانو د خپو دا نقشونه جوړېږي دا نقشونه دې سره ورانېږي دا چیلۍ بیزې دلته ځکه د دوی د کور نه به خلک اسما په خپله هم تلي د غارې سور ته د خوراک د رسولو اهتمام یې کړی دی. نو دې لپاره چې کله دوی دلته ګرځي را ګرځي او د خپو څه نقشونه جوړېږي چې دا د دې ګډو بیزو د چیلۍ د ګرځېدلو سره دلته ختمیږي دا دومره لوی پلانینګ او دومره لویه منصوبه وه د دې لپاره. او دریم عبدالله ابن ابي بکر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و د هغه ډیوټي او ذمه داري دا وه چې په مکه معظمه کې روزانه کم حالات جوړېږي خلکو د ابو جهل او د هغه ملګرو او د مکې قریشیانو چې کومه د نبی علیه السلام او د مسلمانانو خلاف کوم منصوبه جوړه کړې وي چې د هغې منصوبې ټول حالات چې دی نبی علیه الصلاة والسلام ته رسېږي چې نن مکه معظمه کې دا حالات دي نن دا حالت دي نن دا حالت دي یعنې ټول د ابوبکر صدیق ټول کور چې دی دا 2-3 شپې په دې کې بلکې 4 شپې او 3 ورځې په دې کار کې مصروفې پاتې شو لوی واړه چې د نبي علیه الصلاة والسلام تحفظ وشي هغه ته څوک ونه رسولی شي خوراک ورته ورسولی شي او هغه څوک ورته تکلیف ورونه کړي بیمار نه شي کمزوری نه شي دا د عبدالله ابن ابي بکر رضی الله عنه هغه به دا کار کولو چې د مکې معظمې اطلاعات به یې وړل ورته چې د هغې خفیه معلومات ورته فراهم کړي دا کار به هغه د شپې کولو د ورځې به نه کولو دی به د شپې تللو ځکه د ورځې به بیا اندازه کېدل وګورئ 3 شپې مسلسل دا 2 شپې عبدالله ابن ابي بکر چې دی دا هره شپه تللی دی او نبی علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر صدیق د ورځې د ټولو حالاتو خبر کړی دی. بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق دا یو نورو او بله سپوږمۍ وه او دواړه په وړوکې غار کې رابندي هغه غار کې داسې بشتره نه وه اوس هم که کم حاجیان صاحبان تللی وي هغوی کتلي وي لاندې هم غټه تیږه غوندې ده او پاس هم داسې 2 تیږې یو ځای شوي دي بس داسې غار نه دی شرط سورنګ شوی دی خلک پکې ورننوځي دا سورنګ نه دی د 2 غټې قدرتي تور یو ځای دي په منځ کې خلا ده لاندې هم غټه تیږه ده او چې کوم سوري موري و هغه ابوبکر صدیق د خپل لنګ چې دی دا لنګ یې شلولی په هغې باندې پټ کړي داسې هم شوي چې کله د خلکو دوی په دې اوله ورځ باندې کس بیا پیدا کړی د مکې خلکو او هغه چې کله نقشونه وکتل نبی علیه السلام په خپله باندې د خپو په دې سکو باندې تللی دی نبی علیه السلام په خپله مکمل خپه نه ده لګولې دې دپاره چې د ما د خپو نقش چاته پته نه لګي د دې وجې نه د سیرت په کتابونو کې راځي چې د نبی علیه السلام د خپو ګوتې چې دی دا پینې شوي دا نوکونه یې مات شوي د نبی علیه الصلاة والسلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپو نه ډېر تکلیف و نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د غار ثور په دې لاره کې نبی علیه السلام په شا کړی دی بیا په شا به یې کړلو ځکه نبی علیه السلام به بیا نه شو تللی د خپو نه به وینې بهېدلې به او نبی علیه الصلاة والسلام چې په دې سکو باندې په دې ګوتو باندې تللی دی دې لپاره چې د ما د خپو نقش پته چاته ونه لګي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې باندې اطلاع دا خبر هغه دا کار هغه نه و کړی نو دوی چې بیا کم کس ونیولو هغه بیا د مکه معظمه کې چې هغه وګرځېدلو نو هغه د غار ثور لاره معلومه کړله چې د پیغمبر علیه السلام د خپو اندازه خو راته نه لګي خو د ابوبکر صدیق د خپو اندازه دا ده دومره ماهر خلک وو چې د زنانو او د سړو د خپو چاپ یې بیا هم چې دا د ښځو د خپو چاپ دی او دا د سړو دی د خپو د اثر نه به معلومال چې په دې طرف باندې د پیزار او د خپې کم اثر دومره ماهر خلک نو دا کسان چې د مکې معظمې خلک ورسره شولو او دوی د پیغمبر د خپو اندازه خو راته نه لګي خو د ابوبکر صدیق د خپو چاپ دا دی او په دې باندې روان چې بلکل غار ثور ته ورسېدل
او چې دا خلک ورسېدل په داسې انداز باندې دی اوس هم چې پکې انسان کینی نو د غار سړی بهر خلکو د نه ښکارېږي په غار کې چې څوک ناست دي که نه هغه ته خلکو خپې ښکارېږي اوس هم دقه شانتې دی لکه څه په دې بدلون پکې نه دی راغلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو د مکې خلک پیژندل ډېر زیات پریشانه شولو او دومره ډېر زیات پریشانه چې نبي علیه السلام ته فرمایي څه به کېږي اوس دا خو بالکل دا راورسېدل او د خپو کله د خپې ښکارېږي لاندې نه خپې ښکارېدلې د خلکو خبرې هم خېږي هغه ویل چې تر دې ځای پورې راغلي دي بس تر دې ځای پورې راغلي دي نبي صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق دا پریشانی وکتله واقع د پریشانۍ خبره وه خو دې بایبل کې راغلي دي چې کوم دا دغه دی دا عیسایانو چې کوم آسماني کتاب و هغوی بدل کړی خو با خبرې پکې شته دی په هغې کې چې ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړی نو د ابراهیم علیه السلام سره الله پاک د هجرت په موقع باندې د هجرت په موقع او د هجرت نه پس د خپل مدد د خپل دغه سره د کومک بیا الله پاک کل کر اظهار کړی دی ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړی و خپل وطن یې پرېښی دی خپل علاقې پرېښودې وه او غالبا معلومیږي دا چې اولنی هجرت ابراهیم علیه السلام کړی دی دویم چې هجرت بیا کړی و هغه بیا داود علیه السلام هم هجرت کړی دی او دریم موسی علیه السلام هجرت کړی د مصر نه مدین ته تللی او څلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت ته د مکې نه مدینې ته نو په دې بایبل کې ویل کلي دي چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چې دا پیغمبر کله د هجرت په موقع باندې راوځي نو الله پاک په د دې نه مخکې د مدد داسې ذاکول کر نه کوي به الله پاک دا پیغمبر په مکه معظمه کې به وي او خلک به ورته تکلیفونه ورکوي نو الله پاک به هېڅ کل کر مدد نه کوي خو چې دا پیغمبر کله هم کور نه راووتلو الله پاک به د کل کر مدد به کوي دا د عیسایانو په کتاب کې شته دی د نبی علیه السلام د هجرت او د سختو تذکره شته دی دا سره چې عیسایان اوس د خپل کتاب نه په خپله هم نه دي خبر او مسلمانان د قرآن نه دي خبر موږ د هغوی سره یو شان دي یو عیسائی د انجیل نه دی خبر یو یهودي له تورات نه دی خبر او یو مسلمان له قرآن نه ورځي لکه څه فرق نشته دی زموږ معاشره کې زیاته خلکو له قرآن شریف نه ورځي نو نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا پریشانی وکتله چې ابوبکر ډیر زیات پریشان دی نبی علیه السلام ته فرمایي ابوبکر دغه دو متعلق د څه خیال چې دریم ورسره الله پاک زما ابوبکر سره او د نبی صلی الله علیه وسلم سره دریم الله دی قرآن شریف بیا د هغې تذکره کړې ده اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق په غار کې دننه نصیحت کوي ورته چې ابوبکر د هغې دو متعلق د څه خیاله چې دریم ورسره الله وي او خفه کېږه مه نبی علیه السلام اذ یقول لصاحبه کله چې خپل ملګري ته وویل خفه کېږه مه ان الله معنا الله زموږ مرستیال دی الله زموږ مدد کوي بالکل د غار ثور خولې ته را رسېدلي دي د خلکو خبرې خېږي او ویلی کېږي دې پورې ابوبکر د خپو شاپی چاپی راغلی دی د خلکو خپې ښکارېږي څومره سخت حالات دي او بیا قرآن شریف چې دی د ابوبکر صدیق د قربانۍ ته وګورئ دومره لویه قرباني ورکوي خو بل طرف ته قرآن د هغه صحابیت تذکره کړې ده قرآن شریف نبی علیه السلام چې هغه ته کله دا خبره کوله الله فرمایي اذ یقول لصاحبه چې کله خپل ملګري او صاحب ته او صحابي ته وویلو د دې وجې نه د مفسرینو وینا داره د قرآن د دې آیات په رڼا کې او د دې آیات د تشریح کې چې د هغوی وایي مفسرین فرمایي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابیت د قرآن شریف نه ثابت دی الله پاک ویلي ابوبکر صدیق سره صحابي دی دا ملګری د نبی صلی الله علیه وسلم دی دغه صحابیت د قرآن شریف نه ثابت دی او دې وجې نه که څوک د ابوبکر صدیق صحابیت نه مني اب د اسلام نه بهر وي اسلام نه به خارجېږي ځکه د قرآن د حکم نه دا انکار کوي د قرآن د حکم نه انکار کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر چوتې مرتبې والا دی دا چې په هغه زمانه کې به ورته
د شیمودي زمانه کې ورته خلک شیعګان وایي، په هغه زمانه کې به ورته بل نوم ویلو. داسې ده چې د هغوی کوشش دا وي چې د علي رضی الله عنه مقام او مرتبه چوته شي. د علي خپل مقام دی، د ابوبکر صدیق مقام ته هېڅ څوک هم نشي رسېدلی، او د هغه ډېره زیاته لویه قرباني ده، ډېر زیات لویه قرباني ده. نو داسې ده چې وایي یو ځلې جبریل علیه السلام الله پاک ته وویل، واقعه ده، ما ته خو بې خاص حدیث نه دی معلوم، خو واقعه ده، هسې د عبرت دپاره یې وایم. وایي جبریل علیه السلام الله پاک ته وویلو زه را جنت کتل غواړم. نو الله پاک ورته وویل جنت وګوره، اوس ننوځه ورته، اجازت یې ورته ورکړلو. وایي 6 میاشتې جبریل علیه السلام په جنت کې وګرځېده، 6 میاشتې، 600 وزرې دي د جبریل علیه السلام. یو وزر یې دومره غټ دی چې راخورې کي مشرق نواله مغربه پورې دا ټول هر څه پټوي. وایي جبریل علیه السلام چې کله په جنت کې 6 میاشتې وګرځېدلو، نو بیا چې راووتلو الله پاک یو چې الله پاک ډېر وسیع او ډېر لوی جنت دی، ډېر لوی دی او ډېر ښکلی جنت دی، او دا د مسلمانانو دپاره تیار دی. وایي الله پاک ورته وویلو چې جبریله په دې کم جنت کې 6 میاشتې وګرځېدلې که نه، دا جنت صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنت دی. دومره لوی جنت چې دی الله پاک ابوبکر را تیار کړی دی، دومره لوی هستی وه، دومره لوی مقام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وګورئ دا ابوبکر په پیسو نه واغستی، دی د نبي صلی الله علیه وسلم سره په مینه او په محبت باندې اغستی دی. د الله سره د الله د رسول سره بې انتها محبتو، سره د بچو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په غار ثور کې دی. بیا چې کله غار ته ورسېدل که نه، خلک رالل، نو په دې غار کې چې دی دا چې کم جولاګۍ او دا جال غوندې غورځوي، فوراً هغه جال غوندې غورځولی دی په دې 2-3 شپو کې. او دوی چې وایي چې یاره په دې غار کې بیا په غار کې څه کوي چې غار ته ننوځي، خو دا جال خو به ورانېږي که نه. او هلته دا کوتره چې ورته وایي، کبوتر چې ورته ویلی شي، د هغې کبوتر جال هم هلته جوړه شوې ده. بیا د هغې مرغۍ د هغې ستوګنې نه او د جولاګي د جالې نه معلومېږي دا چې دلته بلکل انډو څوک شته دی نه، مړه دا شړ ځای دی، دلته څوک څه کوي. الله پاک چې مدد کولو که نه، خو خاته میزایل نه و، نه ټوپک ورسره، هېڅ هم ورسره نه و. الله پاک په داسې ذرایع باندې د نبي صلی الله علیه وسلم تحفظ وکړل، او ډېر زیات لوی خوف او یره په مسلمانانو خو تېره شوله. ابوبکر ډېر پریشانه دی، والله تحفظ وکړو. هغه ویل دې ته څوک ننوت، دې غار ته که څوک ننوتلی، خو دا هر څه به اوس وران شوي وی که نه. هغوی د خپل اجتهاد نه او د خپل سوچ نه دا کار واغستلو، واپس هغوی رالل، او هغوی د نبي صلی الله علیه وسلم د په تلاش کې ناکامه شول، واپس رالل، او ډېر لوی خوف او یره د هغوی نه ختمه شوله. ځکه دا ډېر لوی خوف او خطر راغی چې دا خلک راورسېدل غار ثور ته راخرد. یعنې دا په مکه معظمه کې ټول نه دنګ غر دا دی، ختل ورته انتهایي مشکل کار دی. اوس ورته پړوی مړوی لارې مارې جوړې شوي دي، ورته کچه لار ده، او عرب دا کار کوي چې هلته ډېر زیات سهولتونه ځکه نه ورکوي چې خلک بیا لګیایي، څوک په غار ثور کې سملي، څوک د غار ثور نه پکې دنډه کمرې هغه تیږې را لرې کوي، څوک پکې سر مږي، څوک پکې لاسونه مږي، څوک څه شرکیات خلک ډېر زیات دي. کوم دا خلک هم چې لاړ شي، څوک بیت الله پسې کپړې مږي، څوک ټوپۍ مږي. د بیت الله په دې کاڼو په دې تیږو کې سفدي سي څه نفع او نقصان نشته. د نفع او د نقصان مالک څوک دی؟ هغه الله پاک دی. څوک د غار ثور په کاڼو پسې، څوک د غار حرا ته لاړ شي. نو شرکیان خو زموږ په معاشره کې ډېر عقیدې لحاظ سره موږ خلک ډېر کمزوري خلک، خو اسلام چې دی هغه مسلمانانو ته دې خبرې تلقین کړی چې عقیدې په لحاظ سره مسلمان مضبوط پکار دی. نو غار ثور چې دی په حق شکل کې اوس هم شته، اوس هم حق شانتې دی. دومره ده چې شک دی هلته 2 ځایونه داسې دي، 2 یو چې پورته وخېږي غر سر ته، نو بلکل دی ښی لاس ته 2 غټې غټې تیږې راځي، په هغې کې غار دی،
او په یو طرف چې ورته وننوځي او پکې کښېنې نو ته به چاته نه ښکارېږي تا ته به د خلکو خپې ښکارېږي. د دې روایتونو نه معلومېده چې همدغه ځای دی او چې د هغې نه لږ مخکې اخوا ورشي نو بلې دوه غټې غټې تیږې یو بل سره دي. دا ځینې خلکو وینا دا ده چې دا غار ثور دی، یعنې په دې دوه کې یو دی بس، خو زیات طور داسې ده چې دا دې خوا چې کوم په اول سر کې انسان ورشي هغه هم د یو بل لرې نه دي، هم بلکل دواړه په دې سر کې ځای دی. ډېرې غټې غټې تیږې یو بل سره یو ځای شوي دي. انسان معنی شي د ورځې یره راځي، خوف راځي. اوس هم چې حاجیان صاحبان لاړ شي د ښکارې دا ټول د دې غر یخه پورې غټ غټ بلډینګان ولاړ دي، چار چاپېره د حرم بیت الله شریف یا مکه معظمه دا ښار ټول غټ غټ بلډینګان دي. خو دې غر ته چې وخېږي او داسې مازدیګری کېږي خلک هېرېږي، بیا مازدیګر نه خلک زر زر پور نه کوزېږي بس چې هلته به هغه باندې ماښامۍ نه شي. داسې شړه ده بلکل غټ غټې تیږې سړی پکې هېرېږي. اوس هم هغه شان خوف والا ځای دی. خو نبی علیه صلات وسلام پکې 3 شپې کړي دي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دی. نبی علیه السلام د شپې تللی دی دلته او هلته د شپې آرام کړی دی، هلته یې استوګنه کړې ده. بیا الله پاک ورته حکم کړی دی او نبی علیه الصلات وسلام بیا د مدینې منورې سفر آغاز کوي. بیا د ابوبکر صدیق د کور نه چې کله د هجرت آغاز کوي نو بیا اهتمام د هجرت هم ابوبکر صدیق کړی دی. د غار د حفاظت، د غار د شپې او د ورځې یې ټول خبرو نگرانی او د ټولو هر څه نگرانی هم ابوبکر صدیق کړې ده. اوس چې کله هجرت آغاز کوي نو موږ به وایو انشاءالله د دې ټولو هجرت اهتمام او انتظامات هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړي دي. ډېر لوی سعادت والا خلک وو، ډېر نیکبختۍ والا خلک وو. داسې ده د چا په زړه کې نیکه جذبه وي که نه الله پاک هغه نه ښه کارونه علي بیا غله موقع براهن کوي. او چې انسان په ډله کې ښه جذبه نه وي که نه اخلاص نه وي انسان په زندګۍ کې ښه کارونه دی نشي کولی. دې وجې نه موږ له په خپل زړونو کې اخلاص را پیدا کول پکار دی، ښه جذبه چې موږ هسې یو په زندګۍ کې یو داسې کار وکړو، یو کار داسې وکړو زما دا ضمیر موږ ته ووایي چېرې دا پلانکی کار دی د الله لپاره کړی دی او الله په تا به دې باندې بخي به. سړی چېرته یو کار خو په اخلاص باندې او په نیکه جذبه خو یو کار سړی وکړي که نه چې ما ته زما را ضمیر وایي هغه پلانکی کار نه دی الله به دې په هغې باندې بخي. یو ښه جذبه لرل پکار دي، ښه سوچ لرل پکار دي. الله پاک دې مولا د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت را پیدا کړي، زموږ په زړونو کې د الله تعالی اخلاص او محبت را پیدا کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا